بسم الله الرحمن الرحيم. ورپرون سبق کې موږ دا خبره کړې وکړه چې د هر مصدر نه او 35 سوزونه دي دا مستقیم دا ټوټل چې نه دا دغه دي بابونه چې څومره دي کنه بابونه دا پرون موږ تقسیم کړو 40 هم دغه نقشه چې موږ بای کې 40 بابونه تقریبا چلی بای کې شپږ د ثلاثي مجرد او 12 درو ثلاثي مجرد فی ضرور د رباعي مجرد او دلیل علاوه نور ملحقات بابونه دي په دې کې وس دا شپږ بابونه د ثلاثي مجردو دا بیانې چې د ثلاثي مجردو شپږ بابونه دي په دې کې یو څو خبرې دي یو دا خبره چې د ثلاثي مجرد چې کوم دا بابونه د شپږ پوری دي دا بندوري دي دا نه اوري دي دا لسوري دي دا دولسوري دي نو عقلي تور باندې په دې کې یو څو احتمالات راځي یو احتمال دا دی لکه ماضي فعل لکه فعل فاعل نملی فاعل لام باندې عقلی طور باندې سلور قسمه حرکات راځي چې په فا باندې هم سلور او په عین باندې هم په لام باندې هم سلور لکه په فا باندې ضمه فتحه کسره او سکون دا سلور حرکتونه دي یو فتحه ضمه کسره او یو چې حرکت ملي جو هغه ته سکون ویلېږي نو په فا کلمه باندې سکون نشي راتلی ځکه که په فا کلمه باندې سکون راځي ابتدا بساکن راځي ابتدا بساکن محله او ضمه او کسره په فاعل باندې شرط ده ځکه ضمه او کسره دي دا بلته لګا ضمه او کسره دا ثقيل دي ضمه او کسره دي ثقيل دي او فتحه جن دا خفيف ده یا د صرف دا فاعل باندې صرف فتحه جن دا راځي شي او ضمه کسره او د بنسبت سکون بنسبت ویم دا عین کلمه دي نو دا هم څلور احتمالات لري چې په دې باندې کسره راشي فتحه راشي ضمه راشي او په دې باندې د سکون راشي نو سکون په دې باندې نشي راتلی سکون پوری نشي راتلی سکون په ځکه نشي راتلی چې جمع مذکر غائب سکون اقوى ذکر صغیری لکه واحد مؤنث فعلت فعلتما فعلتم فعلت یعنی ورسو چې څونه صغیری لا جمع مذکر غائب نه اقوى نو په دې کې لام کلمه چې دا ساکنه وي لام کلمه په دې ساکنه وي فعلت فعلتما ضربت ضربتما ضربتم لام کلمه ساکنه یو دا بس عین کلمه ساکنه کړه عین کلمه هم ساکنه کړه او لام کلمه هم ساکنه ده دلته اجتماعي ساکنه علی غیر حدیره چوتا ناراوت دې ولینا کسره دا داو بنش د سکون بیان کلمه باندې شرط او نور د دې حرکات چې فتح به مراد شي نو فعل او کسره به مراد شي نو فاعل او ضمه به مراد شي نو فاعل واښه او لام کلمه باندې دې نه بدی باندې استثناء حرکت نشرات ده ولی ځکه چې دا محل د تغیر د بدلیدو را بدلیدو دی په دې باندې ګراوس بيدې نشته او د ماضي اخر مبني پر فتحي د دې وجه ټول باکر د دې د سکیو حرکت راځي واښه نو ماضي د دې چې د درې قسم راځي شي ماضي مفتوح العين ماضي مكسور العين ماضي مضموم العين ماضي مفتوح العين مكسور العين مضموم العين ها وس د مضارع چې لګنا او مضارع هم دا احتمالات لري دولس احتمالات لري لکه یو خدالا چې فاعل لام کنا نو په فا باندې د سکون نه ولا نو په فا باندې ضمه فتحه کسره د به نشرته په فا باندې ضمه فتحه کسره د په فا کلمه باندې نشرته ولې نشرته ځکه په فا کلمه باندې حرکت سره ولما الذي عين كلمه ساكنه ده لام كلمه ساكنه ده علامه مضارع عين كلمه ده هم متحرك ده لام كلمه متحرك ده علامه مضارع متحرك ده نو کفا کلمه هم متحرک شي نو توالي اربع حرکات پر شي ضرور حرکات پر لپسې راشي اگر ضربنا قانون کې ویلي دي ضرور حرکات پر لپسې راځي ناروالي ول ناروالي په دې ګروپ سره ضربنا قانون مو دې کوم راځي نه یو بیا وای نو ضرور حرکات پر لپسې راځي د دې وجنا چې موږ ضرور حرکات پر لپسې راځي نه پوښو نو بفا کلمه باندې مسلم او صرف سکون ور بل څه بنول دا شان چې باعث کلمه باندې سکون خو نشي راځي سکون به ولې راځي څنګه به سکون نشي راځي چې لکه وخت فاعل مم ساکن دا او عین دې ساکن کو اجتماع ساکن بیا راځي علاوه ده نشي واښه انو د درې صورتونو کې دا بګرات چې يفعلوا عمرت شي او يفعلوا عمرت شي او يفعلوا عمرت شي او په اخره کې دې کنه په اخره کې هیڅ یو حرکت نه ځان شي راځي ولې څنګه چې په اخره کې دې دا محل تغیر دې نه بدليږي را بدليږي
یا د لکه حرکت ورته سپېدې نشته دی وینا د مضارع اخر کې دا پرې باندې زمبر راځي واښو مې معنی اوس دا متبادله لګي د حرکاتو اوس د دې لکه ماضي مفتوحين مضارع مفتوحين او ماضي مفتوحين ماضي مفتوحين او ماضي مضمومين يعني ماضي هو عين کلمه درې وړه راځي شي دا شان نه مضارع عین کلمه درې وړه راځي شي نو بکار دا چې دین بیا نه بابونه جوړ شوی څومره جوړ شوی اگر یو فعل يفعل چې ماضي مضارع باندې مفتوح دي فعل يفعل فعل يفعل او دا شان د فاعل سره هم درې تیر راځي شي فاعل يفعل او فاعل يفعل او فاعل يفعل او فعلا يفعل فعلا يفعل او فعلا يفعل موضوع دی باندې عقلی طور باندې د دې نه احتمالات راځي او باندې نه ہے کې شپږ چې دا مستعمل دي او درې نه دي مستعمل لکه فعل يفعل دا لکه فتح يفتح موضوع بیا فعل يفعل لکه ضرب يضرب بیا فعل يفعل دا غیر مستعمل ها فعل يفعل لك سميع يسمع ها فعل يفعل لك حسب يحسب او فعل يفعل لا غير مستعمل بیا فعل يفعل غير مستعمل فعل يفعل غير مستعمل او فعل يفعل لك كهما يفعل لو كده فعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل بكم راځي کنه فعل يفعل نصرين شروع راځي نصرين شروع یعنی چې ماضي مفتوح عین وي نو مضارع سره مفتوح عین مضموم عین مفتوح عین درې وړه راځي شي چې ماضي مفتوح عین نو مضارع سره صرف مفتوح عین او مفتوح عین راځي شي مضموم عین نشي راځي او چې مضارع د ماضي مضموم عین وي نو مضارع سره صرف مضموم عین راځي شي خو شوي وس دا شپږ بابونه چې کنه دا مستعمل دي د دې نه علاوه د انو بابونه چې کنه دا د دې نه خلاص څو کلمه راځي نو اگر ته تراشي راځي دا د دې نه ونی ناراضي د دې درو نورونه د دې درو نورو څخه ناراضي کنه چې په دې کې فاعل کلمه کې جنن دا اختلاف دی دا غل لګي کسره او دل لګي ضمره په فاعل يفعل کې فاعل يفعل کې ضمره فاعل کې کسره او په يفعل کې ضمره نو د کسرې نه ضمیر درته اوریدل دا ګران دي ثقيل ثقيل دا شان د عین فاعل فاعل يفعل او فاعل يفعل کې فاعل کلمه باندې ضمره او د ضمینه کسرې او د ضمینه فتحې او د ضمینه کسرې اوریدل دا ثقيل دي لہذا د درې بابونه د مستعمل دي او د شپږ د مستعمل دي د شپږ بابونه د جوړ شي کوښښ اوس په دې شپږ بابونو کې د درې بابونه چې دي د دعائم الابواب اصول الابواب لګي او دا نو درې دي د فروع الابواب لګي واښه درې بابونه چې په دې شپږ کې د درې ته اصول الابواب لګي او درې نور ته فروع الابواب لګي د کومې چې ماضي او مضارع عین کلمه دي دا جدا جدا دي لکه ضربات او نصرين ضرب او سمع اسمه دې درې ته لګي دعائم الابواب دعائم الابواب او اصول الابواب ورته لګي د دې علاوه دا نوم دي فتح يفتح او حسب يسق كرميكم دې د فروع الابواب لګي ودا مدینه متطهر دې کتاب ته متطهر وجلا دا وجه ذکر کوي چې دې ته ولې اصول الابواب وي او دې نور ته ولې فروع الابواب وي نو دا خبره ده چې یو کلمه چې اصل ګرځي نو هغه د دې باندې نه کوي چې پای کې څه خبري یو دا چې د ماضي او د مضارع عین کلمه بدلوي د ماضي او د مضارع عین کلمه بدلوي او بهم دا چې دا کثیر الاستعمال نو دا درې چې د ماضي او د مضارع عین کلمه بدلله او کثیر الاستعمال دي او دا نور چې کوم دی فتح یفته حسب يحسب کلمه د دې عین کلمه یو شان ده او بیا درېم دا چې کثرت الاستعمال لري کثرت الاستعمال ولې لري ځکه چې د دې سره قیودات لګیدلې قیودات او د کم څه سره چې قیودات لګي هغه څه چې نه هغه معدوم کیږي لکه مطلب ناشنا کیږي لکه دوی مالګه
مال دور بيزو ګورا او د یو کال له ګورا او اوس په ما دا قانون نه لګولای نو که هر قسمه بيزو چارو موږ یې بيزو خدا کنه او ما یې لکه تور بيزو راوړه مطلب سپینه مراوړه سره مراوړه برګن ولا مراوړه او چې لا بيزو راوړي یو کال ولا راوړه نیم کال ولا مراوړه اته میاشت ولا مراوړه دو کال ولا مراوړه درې کال ولا مراوړه دا په اسرائیل هو خو مشهور واقع ده په اسرائیل هو هغه په دا کتن چې هغه څنګه وي یو دی وي یو کراټي وي یو کنه دا بلکه رنگ به څنګه یو نو آی چې څومره قوت لري دومره شته دا ناشته کېدو د دې بابونو د پاره د درې کم دي لپاره هیڅ قسم شرط نشته ده او د فتحایت ته د لپاره شرط دی چې کوم نوم د فتحایت ته ناراضي د دې لپاره شرط دی چې په دې کې ول عین یا د لام په مقابله کې د ورکړو حرف د ورو ګرځنه مې کې یو حرف راغلی واښوي دا ورو ګرځنه به یو حرف نو راغلی هغه د فتحایت ته نشي راځي واښوي دی باندې دا ورو ګرځنه به یو حرف نو راغلی هغه د فتحایت ته نه نشي راتللی نو دی وایي چې ته دې د فتحایت ته نشي راتللی نو دا ډېر شبابونه راته فهمه راکنه يرکنو راکنه يرکنو راکنه يرکنو بل قلا يقلا قلا يقلا او ابا يقطع ابا يقطع عموم نظام نشتري بقي يبقى بقى يبقى بقى يبقى يبقى بقا يبقى ها نو زه دی وی چې تا خدا خبر وکړه چې په فتحایت ته کوم کلمه راځي ناری لپاره شرط دی چې د عین کلمې په مقابله کې با یا د لام کلمې په مقابله کې به د حروف ارتونه حق راغلي حروف ارتش په حروف کې هغه حروف چې مالینه لګي همزه ها عین ها غین qa دې تا او برکنه کوم په باندې راغلي په بقا یبقى قلا يقرا ابا يبقى کې دی راغلي نو وی چې دا رکنه کوم دې کنه دا تداخل الابواب نه تداخل الابواب دي ته ویلېږي چې دا غي ماضي د یو نه مستعمل وي او مضارع د بل نه مستعمل وي ماضي د یو نه مستعمل وي او مضارع د بل نه مستعمل وي نو رکنه یې رکن د دې ماضي دا ماضي دای د نصبرانه مستعمل نه او مضارع د نن دای مستعمل دی سمع اسمعون اسمع موضوع نه هغه دا خبره خوش او بقا يبقى الا يبلع دي ته وی کنه چې دا ذکر کی بقا يبقى فلا يبنى فلا يبلع خدا چې دا لغت ته د قبيله بنوفه قبيله بنوفه ولته ذکر کوي چې دو کله دا نه خدای نه تاسو ما څه خبر اوکړه ما څه وایي ها دا څه خبره بقا يبقى او فلا يقلع او فنا يفنى دا چې دا قبيله بنوفه لغت قبيله بنوفه لغت او بنوفه ولا چې نه نو د کسرینا فتحي ته تقدیر دي د دې خبرې مطلب دا دی چې دا هو قانون دی قبيله بنوفه ولا قانون دی چې په کوم ځای کې یا راشي په کوم ځای کې یا راشي دا یا نمک کسره راشي دا یا نمک کسره په فتحي سره بدلی په کوم ځای کې یا راشي دا یا نمک کسره راشي آل کسره په څه سره بدلی ها نو چې دا بقا د اصل کې بقيه سو بدل کې او قلا بدلو قلیه او قنا بدلو قلیه نو ګوره دودا یا مقبول په په کسره په فتحي سره بدل کړي اده په فتحي سره په فتحي سره بیا به قال با او کوم څه دې بقا قلا یبدا کې وښه دی باندې ها او دا ابا يبقى دې کنه نو دا شاذ دی ابا يبقى څه دا شاذ دی نو شاذ په دې ته وایي چې هغه د قاعده قانون نه دی خلاف قاعده قانون نه دی خلاف او شاذ دې خدا په قرآن مجید کې نه ذکر کیږي او ابا واستكبر وقال من الكافرين په قرآن مجید په قرآن غلره ابا واستكبر وقال من الكافرين په قرآن مجید په قرآن غلره وایي نه باندې نو دی وایي چې شاذ دې دا په درې قسمه معنی شاذ په درې قسمه دی یو ته لګیږي شاذ احسن یو ته لګیږي شاذ حسن او یو ته لګیږي شاذ قبیح شاذ حسن او شاذ قبیح نو شاذ احسن او شاذ حسن دې دا په قرآن مجید ذکر کړي شي او شاذ قبیح دې دا په قرآن مجید کې استعمال دی شاذ احسن سره چې هغه د قاعده چې کنه دا مخالفي مخالف القانون او موافق الاستعمال
موافق الاستعمال مطلب دا چې استعمال سره یو شان دي او د قانون د دې داخله لکه د سجده یسجدونه يعني د صلاه ربابنا اسم ظرف څنګه دا مفعول په وزن باندې راځي څه په وزن باندې راځي دا مفعول په وزن باندې اته د سجده یسجدونه مسجد ته نو دا مسجد ته کې دي نو دا خو د قانون نه خلاف دی دغه د قانون مطابق پکار وي چې مسجد وي او د استعمال موافق دی لہذا دا چې دا شاذ کوم او شاذ احسن دی میم شاذ حسن دی ته لګيږي چې هغه د موافق القانون او مخالف الاستعمال دی موافق القانون مخالف الاستعمال دی مطلب دا دی چې د قانون سره یو شان دی او دغه استعمال دې دا بدل کی لکه د دې سجده جوړونه اسمزر د مسجدون په وزن باندې دا اوس د قاعده مطابق خوده او د استعمال مطابق نه لري یا دا شاذ دی او شاذ حسن دی او شاذ قبیح دی ته ویل کیږي چې هغه مخالف القانون والاستعمال مخالف القانون والاستعمال مطلب دا چې هغه د قانون نو خلافي هغه د استعمال نو خلافي لکه د سجده جوړونه اسمزر د مسجدون په وزن باندې نو مسجدون چې کنه دا شاذ قبیح دی نو قران مجید کې چې نه ذکر کیږي هغه شاذ قبیح وي او شاذ حسن او شاذ احسن په قران مجید کې ذکر کیږي د دې وجه نه ابا یا دا او دا ټول خبرې دي کنه دا عام سرته په لږ باندې د مستوی والا افادات کې ویلو چې زما استاد محترم د دې قاعده لپاره یو سم د شرط ذکر کړل دي هغه دا چې په تحیف ته هو د بارا دا شرط حلل چې دې د عین یا د کلمې قبل کو د ورته اثر راغلي چې هغه صحیح کلمه وي څه کلمه وي صحیح کلمه وي صحیح وي نه الو وبدا شرط وي او دا دغه دي کوم دي بقایق لا خلایق لا قنایق لا ابایق دا صحیح دي څه کوي واشه صحیح دي دا په دې لپاره بیا دا دغه نشته دا قانون نشته نو هغه بیا دوه خبر نه کوي بس هغه چې صحیح دي او دا شرط صحیح لپاره دي او د نورو سرکار باندې خدا شرط نشته نه دا راوي دا دغه تفسیرات دا په تحایف ته خبر شو وستا فعل يفعل دا چې دا اصول ابواب کې ذکر دا ولې اصول ابواب کې ذکر وې دا څنګه کنه چې دا صرف د هغه دغه راځي د هغه کلمات راځي چې هغه د انسان یا خلقي صفت دي خلقي مطلب پیدایشي صفت دي یا د یو صفت چې هغه کې د انسان خپل کمال بګیری دا یو انسان دی هغه فرد دی نو دا په خپل کمال نشي انسان څه کوي یا انسان چې نه بالکل ټیک دی یا وو انسان دا پیدایشي صفت وي یا چې یو صفت چې اپ یو شی او بیا دا نه څنګه هغه لریږي نو دا څه تدای کلمات راځي نو مطلب دا دغه شو قلیل الاستعمال قلیل الاستعمال څه دی ولې دا په لږه باب کې دي او عجيبه يحسب چې نو دا هم دا دای کې نه دقیق الاستعمال کوم شو دی باندې دقیق الاستعمال و د دې نه قانون دا خبره کوي کنه چې کله کله دا فعل يفعل زين دا کله کله راځي فعل يفعل کله کله زين دا راځي خدا څنګه لکه خدا شاذ دي فعل يفعل لکه مثال كودا يفعل كودا يفعل نو ګورئ دې کې څنګه تللی کړل كودا يفعل واو متعلق ته ما قبل مفعول وای په څه بل کړل نو کار ته جوړ شوی دی او يفعل دا واو حرکت ما قبل ته نقل شوی واو په څه بل څه کار دی کار ته جوړ شوی نو دا فعل يفعل چې استعمال کړل هغه شاذ و شو بلی معنی او فاعل يفعل يعني فاعل يفعل دا چې نه دا هم شاذ دی او د دې لپاره ذکر کړه فضیله يفعل او بل مثال یې لپاره ذکر کړه دی دیم تدوم مطلب دا دی چې دا دیم ته نه دیم ته دا په اصل کې د ویما يدوم د ویما و مدار ما په مکتوب دی و په څه بل کړه او بیا د ویما د ویمت نو د ویمت ته چې موږ کله راورسېدو نو وای دا ویمت و مدار ما په ځای مکتوب دی و په څه دامت جوړ شوی دی دامت بیا الف انتقال څنګه نو چې نو ورته نو دا مت نعم د ویمت د واو حرکت لري دا ما قبل د نقل کړی شوی دی د ویم ته کنه د ویم ته نو واو د ویم ته واو حرکت
ما قبل د نقل کړی شوی دا فاعله ولا قانون نه فاعله ولا قانون فاعله قيل بيع ولا قانون قيل بيع د وجنه دوا حرکت ما قبل د نقل کړی شوی دوا حرکت ما قبل د نقل کړی شوی په دې قيل بيع ولا قانون ها او واو جنندا هذا كل شيء یا واو جنندا ساکن پاتې شو بس ساکنه نه واو د میزان قاعده د وجنه په یا سره بدل شي دیم ته جوړ شوی دیم ته او بیا غیا د ځکه څنګه نو ولې دیم ته دا مجهول څنګه بګي دنو ځکه خدا و چې شاذ دی کنه ځکه خدا شاذ دی کنه چې دا قاعده مطابق نه دی قاعده مطابق نه وڅ ګورې دي نو خبره بګي به کتاب کوم والافعال التي تشتق من المصدر هغه افعال چې مشتقي د مصدر نه هي 35 بابا هغه 35 بابونه دي 6 للثلاثي شپږ بګي د ثلاثي لپاره لکه ضرب يضرب قتل يقتل علم يعلم فتح يفتح کرم يكرم حسب يحسب منګه کوم چې مشهور دي کنه یعنی کوم په دې ډکشنریانو کو بری کوي ته موږ دا جوړ کړ انو د یو شی ويسمى الثلاثه الاول دعائم الابواب او دي اولی تریوتا دعائم الابواب لګي یعنی ضربته او قتلته او علمته یعنی سميعه او نصره او ضربه دیتا دعائم یعنی اصول ابواب لګي ولی لاختلاف حرکاتهن فی الماضی والمستقبل چې په ماضی او مستقبل کې حرکات یعنی عین کلمه نه دا بدل ده او دویم چې دا کثرت د وکثرتهن له کثرت استعمال د وجنه اوس د وی چې نور درې دین دا په دعائم الابواب کې دي ذکر ولې داغي لاولې وجه او فتح يفتح لا يدخل في الدعائم ولې لانعدام اختلاف الحركه یو حرکات نه دی بدل نشته او دویم دا وانعدام مجيء بغیر حرف الحلق او د دې وجنه چې دا د حروف حلقې نه بغیر ځین دانه شرط لري بلکې د دې لپاره عین کلمه چې دا شرط عین کلمه علم کلمه کا حرف حلقې شرط دی نو دا اوس اعتراضات کوي چې واما رکن يرکنو وابا يابا فمن اللغات المتداخله دا لغات متداخله نه دي یو دیونه بل مستعمل دي شاذ او دا سدي شاذ دي لکه پوه شو به معنی واما بقاء يبقى وفنا يفنى دا لغات رکنه کوم د لغات متداخله نه دي او دا بل چې کنه دا شاذ دی یعنی دا سر مرته وي ابا يبقى دا سره شاذ دی واما بقاء يبقى فنا يفنى فلا يقلع فلغات بني طي دا لغات بني طي دي قد فروا من الكسره الى الفتحه دو الکا سبق ته ګوره دو تختیدل دي د کسرې نه فتحې ته یعنی دا غو په نسبت باندې قاعده ده چې کله د یانه ما قبل کسره راشي نو د یانه ما قبل کسره په فتحې سره بدليږي وكرم يكرم لا يدخل في الدعائم كرم يكرم تندام په دعائم کې داخل نه ولې لانه لا يجيء الا من الطبائع والنعوت ځکه دا نه راځي مګر د طبيعتونو نه او د نعوت نه طبيعت مطلب دا دی چې هغه اوصاف چې هغه انسان په خپل اختیار سره نه د صادريږي او نعوت دا لکه کرم شو شجاعت شو کنه طبعات دا دنه په خپل اختیار سره نه وحسب يحسب لا يدخل وحسب يحسب لا يدخل في الدعائم لقلته او حسب يحسب هم په دعائم الابواب کې داخل لقلته لو قلتنا وقد جاء فعل يفعلوا ده فعل يفعلوا ده فعل يفعلوا لكره ده الکا فعل يفعلوا لكره ده غلط ده وقد جاء فعل يفعلوا وقد جاء فعل يفعلوا وقد جاء فعل يفعل على لغه من قال كنت تكاد يعني چې دا بازلو کودا يكودو وهي شاذه كفضل يفضل لکه څنګه چې فضل يفضل يعني فاعل يفعل تندا ودمت تدوم لکه پوښوي ودمت تدوم واستو تدوم بكسر الواو الماضي وضمها في المضارع ثم نقلت كسره الواو في الماضي الى الدال وی واو دا کسره چې نه دا نقل کړل شولا په ماضی کې دال تا او واو حذف کړل شو لتقای ساکن فصار دیم ته لکه پوښو دی باندې ها بس ده